دې کې روایت نقل لے اوزاعی نه هغه نقل کې د یحیی بن ابي کثیر نه، دا تفسیر ثعلبی کې اصلا نقل دلته نه قرطبي او نور مفسرین نقل کړي، ما هغه اصل تفسیر راوړل دی. هغه السماع فی الجنه، سماع هغه موسیقی ته غانې ته ویل شي، مغنیات غنا غانې ته وي وی التوا السماع به جنت کې. دې پسند کې محمد بن یوسف ته یونس محمد بن یونس چې نقل کې د روح نه هغه د اوزاعی نه کنه، دا محمد بن یونس ضعیف راوی دی خان، او عبد الله بن حامد دغه اس نه جرح ذکر د نه تعدیل، او دا روایت اصل کې مصنف ابن ابي شيبه کې ذکر دی خان، صحیح نه دی دا. بل روایت هغه په دې کې هغه د اوزاعی نه ذکر دی، هغه ویروت یحبرون دینه دغه السماع مراد دی سماع، خلق قواعد نن سبا محفل سماع وي، محفل سماع دا صوفیام د دې محفل سماع قائل دي کنه، دغه دی سماع. او دام وی وقال اذا اخذ في السماع لم يبقى في الجنه شجره الا وردت، چې کله دغه سماع شروع شي کنه جنت کې چې کومه ونه ده کنه هغه به روخانه شي. پدې کې ابو احمد القاضي دغه حس پته نه لګي چې دا څه شی دی، ثقه دی که غیر ثقه دی، دغه شانت عمر حدیث پته نه لګي. ابن عساکر تاریخ دمشق کې روایت لیکل دی، ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کې لیکل دی، دور منصور وغیرہ هم لیکل، خو سند دغه دی، دا صحیح نه دی دا روایت. بل روایت هم د اوزاعی نه نقل دی، د الله په مخلوق کې خیسته आवाज د اسرافیل نه د بل چا نشته. کله چې دی وی دا موسیقي او دا غانه شروع کی کنه نظمک آسمان والا خپل صرف آسمان والا و اسمانونو والا خپل صلات او تسبیح په پری دي. دیکھ ابن شمبا او عمیر اس پتہ نه لګي، او رودات چې کوم دی رواد په دې کې راوي دی، رواد بن الجراح الاسقلانی هغه مختلط راوي دی، نه صحیح نه دی ښه. دا ابو شیخ کتاب العظمه کې دا نقل کړی دی، او سند دغه حال دی ښه، اخر خپ سر سره بیانې الله غانا گائے نعوذ بالله. بل روایت د ابو هريره نقل رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په جنت کې سل درجې دي، هر درجه په مینس کې دومره فاصله چې کله کې اسمان په مینس کې ده، فردوس هغه اعلی ده، دا غزه پر ټوټه صحیح ده. نیو سړی پاسه دا غوي چې د الله رسول ماته دا خواږه وازونه دا ډېر محبوب دي، اې جنت کې ودا سي صوت حسر دا بوي ناغه ته قسم په الله یبا، یقین الله به یوونه دا حکم وکي چې زما د بندګانو داسې یو څه وروروا چې هغه مشغول شي د ما په عبادت کې نه په ذکر کې نه ناغه به د خپل لرګي او د سانګې د سره به یو आवाज پیدا کیږي، ان عزف البرابه والمزامير مزمار خو دغه شلنګ شلنګ ته دې ته وي، خو چې مزمار وګورئ یو ډټ سینه چې आवाज وځي کنه، یا د باجه شو کنه یا د دوپړې شو، دغه ته مزمار وي. هغه به دغه موسیقي روانه کی، اوونه به موسیقي روانه کی، आवाज به پورته شي، هغه आवाज به هیڅ مخلوق چې ته نه اوریدل، ابه کې به رب تسبیح او تقدیس به پاغه کې کنه. دا سیوطی په در منصور کې هغه ذکر کړی د دا ویل دي چې دا حکیم ترمذی په نوادر رسول کې ذکر کړی، نه هغه د انس نقل کې په دې کې دا سه ضعیف راویان دي کنه. اسلم بن سهل دارقطنی وی چې دا لین دي، دا کمزور راوی دی. اکرمه بن عمار الیمامی دام کمزور دی ها، دا روایت هم کمزور دی. بلکې دغه شانت یو باندچی پړوګو باندې هغه کینی نبی سم ته و چې جنت کې بداسي زوی هغه تیاو کنه، الته یو نیر دغه چاپیره بدا پیغلی جنکه ولړی خوسانیتن، خوسانی خاص فگر هغه ته اشاره ده، پاس نه ولاند نه هټ ناغي بغانه به وي هغه جنکه وغانه وي لکه حوري واله مثال کنه، هغه هن موسیقي بچانی اوریدل پوښوي نو سبوي بغانه کې هغه بیت تسبیح الله تسبیح وي ان شاء الله وي خام ان شاء الله تسبیح و بیانې. خوسانیت لفظ بده کې مشکلو، بل د سند چې ده کنه
دا کمزور دی. ضعیف ضعفه ابن عدی والذهبی بسلیمان بن عطا الجهنی. سلیمان بن عطا جهنی په دې کې هغه ضعیف راوی دی. د کې هارونم داغه سپت نه لګي چې دا څوک دی. ها ابن عدی په الکامل جلد 385 کې هغه ضعیف روایت دی، کمزور دی. دیو سال ته کې دا سيزونه ورنه نباسي. بل روایت د ابراهیم نه دی. دغه کو وګوره دوه پکې مرفوع شو، سب پکې مرفوع نه دي. ابو الدرداء نو لکه انس نشو، ابو هريره نشه کنه، سب پکې مرفوع نه دي. جنت کې ونه دي پاغه باندې جرسونه لګېدلې د سروس پینو. کله چې جنت والا ویړو شي د موسیقي ته نه الله بالته هوا ولګي درشت لاندې نه پاغه باندې بجرسونه باندې بابا ور پروزي. ما سین سره جرسې دی ولکه سوال سره لګلې. یا قرطبي لیکلي هو د قرطبي اصل ماخذ ده ناغه کې ودا سي موسیقي پیدا شي کنه، کاغه دنیا والو आवाज وره د لماتو تور بنده به د مستین مړ شي. ناز مستیو بدی کرا چې خدا ضعیف ته بدی ک عبد الله بن عراده ده، ضعیف کمزور راوی دی. خان دا القاسم بن مطیب هغه کمزور راوی دی. زیل علم دا ذکر کړي په دې باندې تنقید کړي دی، جرح او تعدیل جرح د دې کړي دا تنقید په دې کړي دی. کشاف باندې چې کم کار کړي دی. ها سلیمان وی چې ما د ابو هريره هونه اوریدل چې آیا جنت و د بار موسیقي شته غوي او تاسو یو نشته دی چې هغه د سرو دا څنګه د سپینو دی، میوه د هغه د لؤلؤ او د زمرد دی. الله پاغه هوا رولې کې نه به یو بل سره جنگ نه غبره خسته موسیقي پیدا کی. ضعیف ته عبد الله بن مسلم په دې کې ضعیف راوی دی. یحیی بن ابي الحجاج لین الحدیث ته کې دا ځخره چې پته هم نه لګي. ها اسحاق په خپل مسند کې ذکر کړی دی. دا روایت په دې کې د کې زمخشری می روایت ذکر کړی دی چې هغه قرطبي ذکر کړی دی، هغه کمزور دی. ها صحیح په دې کې هیڅ نشته دی. دا هغه روایت چې بعض علما دا بغیر د جرح نه بیانې او چې په دې باندې مو دمان دین تراولو. خو خبره دراوله خو دروغ مو وایا. دا ټول دلته ما ذکر کړو مې زه په دې باندې جرح ولي کوم او ټیم ملو نشو. واما الذين كفروا ارشا کسان دي چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا او دروژنه ګڼلې زمونږ آیاتونه ولقاء الاخرته ملاقات د اخرت دروژنه ګڼلې فولای کنه دا کسان فی العذاب په عذاب کې محضرون حاضر کړي شوی بوي موجود بوي د دې به چټي ناراضي بس عذاب کې به وي. تخویف اخروی د منکرین لپاره چې الله نه مني رسول نه مني آخرت نه مني.